مشر به خبرې کوي موږ خبرې ځکه شارټ کوو چې لکه نومونه اخلو خبرې کوو نو اوږدېږي دوی به په تفصیل سره خبرې کوي په سیاسي نظر به تاسو سره ټولې خبرې کوي زه صرف دومره ووایم چې د کومو ملګرو زموږ حلف اوچت کړو نو ملګرو دا ګورئ حلف اوچتول نه دي دا یو ډېره غټه قرباني ده زما تاسو ته سوال دی چې دا قرباني به ورکوئ نو دا به الو رنګ راوړي د څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې د سکندر خان کمی نو موږ ورته مخ خبره کوو که د مشر خان کمی نه موږ ورته په مخ خبره کوو خو که مثال په طور زموږ کمی او موږ د پارټي او د مرګتیا مخکې نشو وړی نو بیا کمی زموږ دی د ده د کمي د پوره کولو لپاره به د تنظیم د ملګري د پي کې 18 ملګرو ته زه مبارکباد ورکوم او دا یقین دهاني وله هم ورکوم چې انشاءالله زموږ څه ضرورت وي زه تاسو ته نږدې یم او زه انشاءالله هر وخت ستاسو سره شانه بشانه ولاړ یم دا مې ایمان دی چې مطلب که ستاسو د وینې ضرورت وي نو هم به ستاسو نه مني نه دا به زما ژمنه د یوت ملګرو ته مې هم درخواست دی چې یاره کم از کم دې خپل اکټیویټي وکړي په سوشل میډیا په طریقه داسې د یوت د ملګرو د یم ځوانانو دوران دی نن نو دې ته درخواست دی چې د دې پرس دماغ دي چې کم از کم دې د خپل لاول خو چې زموږ ملګرو ته دا پته وي چې یاره زمونږ د مشرانو په باره کې د پارټۍ په باره کې چې یاره چا سره څه مذاکرات او څه خبره راځي چې کم از کم څه جواب ورسره وي نو د هغې دپاره د دې خپل کتابونه دي او سیسټم دی قوانین دي د هغې مطابق چلېده غواړي په هغې به تاسو ټول هم چلېږئ موږ به هم د هغې کوشش کوو چې ټول په یو لیول باندې په هغې کې وچلېږو او د خپله کومه قرباني چې ده دا کومه خپله منډه چې ده خپلو مشرانو ته هم ښکاره کړو او د علاقې خلکو ته هم ښکاره کړو دویمه خبره چې ایجنډا د 4 تاریخ ته په 4 تاریخ باندې ماسپښین زما په خیال ستاسو ټیم ټیبل خو په یو طریقې زمونږ تقریبا 1:30 2 بجې مټه ده زما تاسو درخواست دی دا مشران چې څومره ناست دي دا همزولي کشران چې څنګه ناست دي دا زمونږ دپاره د قومي وطن پارټۍ دپاره یو ګران مقام هم دی او زمونږ دپاره د ژوندي کېدو او د پاور شو یو ډېر ښه ځای دی عزت جوړولو یو ښه ځای دی نو زما تاسو ته درخواست دی چې تاسو په دې کې بھرپور کوشش وکړئ یو ملګری دوه درې ملګرو ته ووایه که د پارټۍ ملګری هم د سړي سره نه یاست هم د سړي سره ملګری جلسې دي او د هغې دپاره که څه کمې بې شي نو په موږ سره ولئ نو انشاءالله زه تابعدار یم د هغې مطابق به ستاسو سره موږ په هغې کې هم شانه بشانه ولاړ یو خو دا زموږ یو عزت دی موږ هم بھرپور کوشش کوو لګیا یو شپه ورځ لګیا یو د ملګرو سره د علاقې د خلکو سره د عامو خلکو سره میټینګونه کوو چې یاره دا جلسه چې ده په یو داسې لحاظ ده چې مرکزي پارټیانې دي د پنجاب نه به خلک راشي د بلوچستان نه به خلک راشي د سند نه به خلک راشي مشران والا بیا د صوبې او بیا د اسلام آباد نه د هر ځای نه به د مسلم لیګ او جمعیت علما اسلام دې خپله خلک راغواړي نو د هغې به موږ باندې ډېر غټ دباو وي د هغه دباو پوره کولو دپاره د هغه دباو جواب ورکولو دپاره زموږ سره یو حل دی چې موږ محنت وکړو او دا د پی ډي ایم دا جلسه کامیاب وکړو او په دې کې خپله جنډه او خپل ملګری وښودو نو زما په خیال دا زموږ دپاره یو ډېره ښه پاور شو ده چې قومي وطن پارټي په دې کې وزېږېږي ځکه چې نورې پارټیانې وایي چې د قوم پرستۍ په نوم باندې کوم سیاست او کوم سیسټم چلو هغه خلک نن د پی ډي ایم نه شاته دي پیپل پارټي دې شاته ده نو دا یو قومي وطن پارټي ده چې په پی ډي ایم کې شریکه ده او د هغو په دې پی ډي ایم کې چې کومې خبرې دي او کوم سرګان راغلي مېلمانه ټول ته په جمع باندې دلته راتلو باندې هرکلی ویم او زموږ صوبایي چیرمن سکندر ایاز خان شیرخوا ته دلته په راتګ باندې هرکلی وایم انشاءالله څنګه چې شهید صدر محمد ابراهیم خان شیرزاید د قومي وطن پارټۍ لپاره جدوجہد کړی دی او هر ځای د قومي وطن پارټۍ د ملکان ګډ درسولې ده نو انشاءالله د هغو مشن موږ به برقرار ساتو او څنګه چې هغو د قومي وطن پارټۍ لپاره جدوجہد کړی دی انشاءالله موږ به هم دغه جدوجہد به برقرار ساتو انشاءالله دلته چې کومه 4 تاریخ باندې پی ډي ایم کومه جلسه ده انشاءالله په دې کې بھرپور شرکت کوو او خپل سکندر ایاز خان شیرخوا په قیادت کې به ورته ځو ډېر مهرباني والسلام شکریہ کوو چې په خپل کور کې اوسو خپله خورو نو پنجابیان تاسو ولې یادوي ستا وسایل یې لوټ کړي دي ستا په وسایلو قبضه کړې ده یارېدلو هېڅ ضرورت نشته مرګ ژوند د الله په لاس کې دی زه د قومي وطن پارټۍ د خپلو ورکرانو ته خصوصا دا ریکویسټ کوم زه ستاسو کارکون یم زه به قومي وطن پارټۍ کې یو کارکون یم نه عهدهدار یم نه راسره په ضلع کې څه عهده شته نه په صوبه کې شته او نه په تحصیل کې شته یو ورکر یو کارکون صحیح مونږ وایو چې دا پښتون قوم
دی خپل حقوق وګټي، دی په امن کې، دی په ترقۍ کې، دی په خوشحالۍ کې. ځکه چې دا کم دغه په دې خاوره باندې جوړه ده نو نور هم تباه کېږي. خو ټول خلک په دې کورونو کې کښېني او ننداره کوي نو د یو قسم خیر نشته. دا پنجابیانو په دې کورونو کې ګرځي او ملاکنډ ډویژن والو خپل حالات لیدلی دی چې بیا ډي پیز وای او خلکو د پورې خاندل. دغه مسلم لیګ و چې د شهباز شریف حکومت ولو نو پنجاب کې نه پرېښودلی، د پیپل پارټۍ په پولیسو حکومتو پنجابو نه پرېښودلی. او د هغې باوجود زموږ پښتانه، زه به تاسو وایم چې تاسو بې عصته شوي یې یا موږ بې غیرته شوي یو چې په دغه پیپلیانو پسې او په دغه پسې په مسلم لیګ پسې موږ منډې وو او ورته باندې پیټۍ هغه نخرې وکړلې چې صرف تاسو وګورئ د ملکنډ د پاور هاوس کوم بجلیګر چې دي 22 ارب دا د بجلی آمدن دی او 18 کروڑ روپو چې دا د اوبو آمدن دی. د هغې باوجود په ما باندې لوډ شیډینګ کېږي. خو په اسلام آباد کې خو لوډ شیډینګ نشته. تاسو بیا ووایئ قوم مشر نشته، قوم مشر شته خو خلک نشته. او تاسو زموږ قوم پښتون قوم صرف په کلاس 4 باندې دوکه کېږئ. نو کم نو کلاس 4 ورکوي. دا څومره 100 او 6 لاکھ کسانو ته اپلای کوي، دا نو خلک پسې چل کوي او وسایل دم خلک لوټ کوي. او ته کور کې خپه قلاره ناستې وایي څوک نشته نو څوک به لږ امریکندي راځي به چینیان به راځي. په ځان کې لږ غیرت پیدا کړئ، د خپل پلار نیکو هغه تاریخ ژوندی کوي. دویم یو عرض کومه نه ملاکنډ ډویژن وال نه دي، دا ډېر نیغ کېږي، دا ټول دلته ډېر نیغ کېږي که نه. خو آیات محمد خان شهید الله پاک دې وبخي 1 مین وټ هغه ورکړی دی. کنده بې ادبي دې ماتې زموږ مشران تېر شوي دي. خو د لډن خان د لال خان د پلار نه چا سر چوتولی شو په ملکنډ جلسه کې؟ د نوابدین نه چا سر چوتولی شو؟ د والسواد نه چا سر چوتولی شو؟ د کلي نه به یې نه شړلی، مال به یې درنه نه سرکاري کو. ملکانانو او خانانو ته صرف د وټ حاصل ورو. حیات محمد خان شیرپو قرباني ورکړه او د دې ځای د خلکو هغه بېمانه لیډران ورسره ولو. نوم به یې ځکه الو هلکه د حنیف خان دا خان و هغه باندې چا لاس پروت و؟ حیات محمد خان شیرپو لاس یې پروت و. لیډرشپ ته چا راوباسلی و؟ حیات محمد خان شیرپو راوباسلی و. یعنې دوی ته ګوره دی خو به د دې خانانو د دې کلي نه ځغلولی و، یا احمد حسن خان یا بخبیدار خان. خو بدنصیبه قوم دی چې څوک به سره ښه وکړي د هغو سره بد کوي. دویم زه په دې حواله دا خبر وکړم چې په دې ملکنډ ډویژن په دې خلکو باندې د دې خاندان احسان دی چې تاسو د اوټ اقدار جوړ کړي یې، که تاسو هېچا اوټ نه درکوو. د ټرایبل لیډر ته به هم کتلي وو که نه، ټرایبل لیډر ته ورته د دې فاروق لغاري په ټیم کې ورته د کوټاک میلاو نه شو، داسې به تاسو ته هم میلاوېدو. اوس د هغې باوجود چې کوم خلکو د باندې احسان کړی دی، غلامان آزاد کړي یې، نو چا چې غلام ساتلی په هغو پسې ورپسې کېږي دا خلک، او چا چې د غلامان آزاد کړي دي د هغو خلک مخالفت کوي. لوړې په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ. دویم پیپلز پارټي، مسلم لیګ، ان پي خو د کورونو اوس غلولی. بیا هم زه د پښتون خبره کوم، بیا د پښتون حق ګټلی دی، څه یې کړي دي الټی خلک په وینو کې سور کړی دی. اوس هم د پنجابي او د دغه عمران خان د پنجابیانو ایجنټ دی. ګورئ خپولیام ایجنټ دی، خپولیام د امریکې ایجنټ دی. او چې څونه زموږ لیډران چې څومره دي، حالانکې نور کوم د حاجت خو نشته، خپل وس داسې ښه کېږي، خو د دې قوم دپاره قرباني ورکوي. نو ډېرې خبرې کول نه غواړم، که زما په خبرو کې خطایي شوي څه غلطي شوي د هغې معافي غواړم. والسلام. مونږه د معاشیاتو په نظر ګورو، معیشت زموږ تباه دی، بېروزګاري ده، مهنګایي چې ده هغه د اسمان سره خبرې کوي. د ایجوکیشن د تعلیم دا حالات دی چې غریب سړی چې دی هغه دا سوچ نشي کولی چې زه په خپل بچي باندې به صحیح تعلیم وکړم. نو زموږ او ستاسو دا فرض جوړېږي چې مونږ او تاسو چې دا کوم خلک ناست یو چې مونږ دا میسج لاندې خلکو ته ورسوو، هغوی ته ووایو. ولې چې په پاکستان کې دا آفتاب احمد خان شیرپو نه واحد بل لیډر نشته چې هغه د په صحیح مالو کې
او په حقیقي معنو کې د پښتنو نمائندګي کوي. نو موږ نه پکار دی چې موږ دا پیغام دا منشور دا طریقه کار لکه زه په خپله کې زمانه تپوس وکړې زه د صدر صاحب د نظریې ملګری یم. هغه همیشه د حق بینا کړې ده، هغه د ظالم خلاف اواز پورته کړی دی. دلته ستا په دې ملکن کې قسم په خدای کې هرې پارټۍ والے دي، ټول ظالمانان دي، ټول کرپټ دي، ټول غلي دي. صدر صاحب د الله په کومه هغه به مخامخ دی خلکو ته نه دی. زه ورسره په خپله زموږ آل پارټیز کانفرنس و قسم په خدای چې چا خبره نه شوه کولی. یو سړی وپاسېدلی وي چې خبره یې کړې وي. دا شهراز خان لري، دا ټول لري، دا ان پی والا پیپلز پارټۍ والا معین خان دا غونډ ناست و صدر صاحب ته شورا وکړه چې موږ څه ووایو. هغه چې پاس ودو قسم په خدای چې دا ملکن لري دا ټول چې دی وایي دا تاسو خرڅ کوئ، دا ټول خلک تاسو خرڅ کړی دی. او د صفا کلیر خبرې وکړي. نو زه د هغه د نظریې ملګری یم انشاءالله. په تېر شوي پی ډي ایم کې ما خپل جدوجهد د خپلو ملګرو سره د بټخیل نمایندګي هم کومه، د خپل کلي هم کومه. انشاءالله تعالی چې دی که نه د پی ډي ایم دپاره به زما سره په خپل ځای باندې 3-4 ګاډي به انشاءالله زما د ملګرو د بټخیلي او د توتکان نثار بابا دا به زما سره دی. تاسو یقین ساتئ چې انشاءالله چې را روان دور چې دی نو دا زمونږ دی انشاءالله. دا د قومي وطن پارټۍ دی، دا زمونږ د ملګرو دی او انشاءالله تعالی چې دی په حقیقي معنو کې چې دی دا زمونږ لیډر دی او واحد چې دی بل څوک نشته. لکه که مونږ جماعت اسلامي د ولات هم ټول دغه مفاد پرست خلک دي او هغه نظریاتي او هغه خلک دي چې بس خپل هغه مفادو لپاره لګیا دي. هر سړی چې دی د مفادو لپاره لګیا دی، مفاد سیاست کوي. شکر الحمدلله چې دی په 2018 په الیکشن کې پیسې خلکو اخیستې دي، خو ما پیسې نه دي اثره کړي. د خدای لکه د خدای تعالی عجز یم. خو زه ما په هغه ټایم کې هم د صدر صاحب سره ولاړ یم. یو ملګری صدر صاحب به رالې زموږ کلي ته او ما ته به یې یو نه دی یو دی خو چې نه دی. زه په هغه خبره باندې وسوچ کوم. د هغه مطلب دا و چې مسلمان یې نن سبا د هسې د خولې مسلماني ده، د خولې هغه مسلماني ده، خولې هغه چل ول دی او نور چې دی لکه حقیقي خلک تاسو ته نه میلاوېږي. هغه صرف او صرف تاسو ته په دې پارټۍ کې میلاوېږي او د دې سوچ خلک وي. هغه به د صدر صاحب او د جناب احمد خان شیرپاو د سوچ خلک وي. لکه نو مهرباني وکړئ نظریاتي خلک راغونډ کړئ. هغه خلک نه چې هغه صرف وقتي مفادو لپاره راشي یا چې دی بل ناسي نه. زمونږ سوچ دا دی چې مونږ وایو چې باید د ظالم خلاف چې دی لکه او د مظلوم ملګرتیا وکړو او د حق لپاره چې دی مونږ او ستاسو ژوند، وخت، مال، دولت ولې چې الله به زمونږ نه تپوس کوي. مونږ مسلمانان یو او دا د ایمان جذبه ده چې دا به یو غلط کار دی ولیدو نو هغه به اول په لاس منې کړي. د الله ضرورت نه شي کولی نو په خوله به یې منې کړي. د ټولو نه لاندې درجه چې دا ایمان هغه چې په زړه کې به وي نو دا د ایمان تقاضا ده. انشاءالله مونږ به تاسو ټول به چې دی په ورورولۍ سره په یووالي سره او په دې قافله کې به انشاءالله تر مرګه پورې یو انشاءالله. ډېره مهرباني وکړئ.